إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د سورة فاتحه د الفاظ او هغه تفسیر تاسو ته بیان شو او سورہ فاتحی کی کم مسائل بیانے دو، کم مضامین بیانے دو، اغا تفصیل سرطاسو تا بیان شو. نند سورہ فاتحی مجموعی لحاظ سرا سے حکمتون و فائدے تاسو تا بیانی گی. سورہ فاتحہ کی اللہ رب العزت دیر زیاد علوم اخیری او ډیر مضامینی په اعلی طریقې سره بیان کړي دي چې کوم انسان ته د سورې فاتحه ترجمه تفسیر یاد شي دا داسې دی لکه د قرآن پاک خلاصه ورته یاد شوه. نو نن مجموعي لحاظ سره د سورې فاتحه کې درته یو څو خبرې بیانېږي چې الله رب العزت په سورۃ فاتحه کې پنځه سیزونه جمع کړي دي او دیتا مفسرین د مخمسات و بیان وی داسی عجیبا پینزه سیزون پکی یکجا پا دی طول صورت کی اجمالی طریقے سر بیان شوی دی. نو تقریبا یو لس قسم پینزه سیزون پا دی کی بیان شوی دی. نو دا دینا انسان تا پتہ لگی گی چی سورہ فاتحہ سمر عظیم صورت تے زاغ ترتیبوار تاسو تا بیانوم. اول مخمس اول اغا پینزه سیزونه چې په سورۃ فاتحه کې بیان شوی دي هغې ته ویلی کېږي معرفت. په دې کې د معرفت او د پیژانګلو پینزه سیزونه بیان شوی دي. اول نمبر معرفت د ذات د الله تعالی پکې بیان شوی دی. دویم معرفت صفات د الله تعالی پکې شوی دي او درې معرفت د حقوق الله شوی دی د الله د حقوقو او پنځم پکې معرفت دا غلارې شوی دی چې هغه الله طرف ته او حقوقو طرف ته تللی ده او پنځم نمبر معرفت د اهل طریق او د اهل الله پکې شوی دی چې اهل الله او په صحیح طریقه او د الله په حقوقو باندې ولاړ خلق څوک دي. اول نمبر معرفت د ذات د الله تعالی شوی دی. الحمدلله د الله بیان شوی ټول حمدونه الله لري دی الله پیژنا د الله معرفت حاصل شو. دویم پکې معرفت به د صفاتو د الله شوی رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم دا د الله صفاتونه پکې معلوم شو. او دریم نمبر عزتمندو معرفت د حقوق الله په څلورم آیات کې شوی دی چې بعضی حقونه دی هغه د الله دی دو پیژن الله دیو پیژندو ذات دیو پیژندو صفاتونه دیو پیژند دغه حقونه مو پیژن او هغه سری ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بخاص د الله کې او مدد بخاص داغه نه غواړي. او څلورم نمبر
معرفت د لارې شوی دی چې صحیح لاره او الله ته رسیدونکې لاره څه ده؟ اهدنا الصراط المستقیم 5 نمبر آیات کې معرفت د لارې وشو. او 5 نمبر معرفت د اهل طریق، په کومه طریقه او کوم خلکو پسې بځي. صراط الذین انعمت علیهم، انعام یافتو خلکو، پیغمبرانو، شهیدانو، صدیقین، صحابه، په دغه لاره باندې بځي. نو 5 قسمه معرفت پکې د الله او د الله د لارې وشو. دویم مخمس پدې کې د توحید 5 اقسام بیان شوي په سورته فاتحه کې. د الله رب العزت د وحدانیت 5 قسمونه پدې کې بیان شوي دي. یو ته ویل کېږي توحید فی الذات، او دا شان توحید فی الربوبیت، او توحید اسماء و صفات، او توحید الوهیت، او توحید حکم و تشریع. اول نمبر توحید فی الذات بیان شوی. الحمدللہ چې الله په خپل ذات کې واحد دی، ځکه هغه صفات ته چا نشته. او دویم پکې توحید فی الربوبیت بیان شوی دی، رب العالمین. په دې کې چې الله یوم دی او ټول کائنات رب چې کوم دی، توحید فی الربوبیت، الله په ربوبیت کې واحد ګڼي چې د الله په شان ورکړه څوک چا نه نشي کولی. او دریم نمبر توحید اسماء و صفات، چې بعض صفتونه او بعض نمونه دي هغه خاص الله لره دي، د هغه نه علاوه بل چا دپاره نشته. لکه رب د الله په شان څوک نشته، رحمان او رحیم د الله په شان باندې څوک نشته، او مالک د ورځې اخرت دې ته ویل کېږي. د صفتونو توحید هم پکې بیان شوی دی. او دغه رنګه توحید الوهیت پکې بیان شوی 5 نمبر آیات کې. او 4 نمبر آیات کې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص الہ با الله غني د قصیده لاره ده. او دا شان عزتمند توحید حکم و تشریع پکې بیان شوی دی چې تا ته د شریعت لاره خي او احکامات پکې خي درته. او هغه دا دی د الله عبادت په خاص الله لره کې، او مدد به د الله نه غواړي، او په سمه لار باندې بځي. دا شان په دې صورت کې عزتمندو 5 نومونه هم د الله تعالی بیان شوي دي. دې ته مخمس سوم وایي، 3 مخمس، یعنی هغه 5 څیزونه چې بیا په دې کې بیان شوي دي. نو هغه د الله نومونه دي چې په دې صورت کې 5 د الله نومونه بیان شوي. یو الله، بل رب، او بل رحمان، او بل رحیم، او بل مالک. دا 5 پکې د الله رب العزت نمونه هم بیان شوي. نو معرفت هم پکې د الله 5 ځل بیان شوی، 5 قسمه. توحید هم پکې د الله 5 قسمه بیان شو. نمونه هم پکې د الله 5 بیان شوي دي، او هغه بالکل واضح دي. 4 نمبر مخمس صفات هم پکې د الله 5 طریقې سره بیان شوي دي. نمونه هم د الله 5 بیان شوي، او 5 طریقو سره پکې د الله صفتونه شوي دي. یو پکې د الله صفت شوی چې الله محمود دی، هغه څه کې بیان شوی؟ الحمدلله رب العالمین، ټول حمدونه الله لره دي. نو الله محمود شو. محمود هغه ذات ته وي چې د هغه لپاره ټول حمدونه. او دویم پکې د الله معبود صفت بیان شوی. دریم پکې د الله مستعان صفت بیان شوی. 4 پکې هادي، او 5 پکې منعم. معبود پکې څنګه بیان شوی؟ ایاک نعبد، مونږ تعالی عبادت کوو. نو الله معبود شو، مونږ عابدین شو. او دریم صفت ایاک نستعین، الله مستعان دی. مستعان معنی امدادګر، چې د چا نه امداد غوښتل کېږي هغه ذات ته ویل کېږي مستعان. نو ایاک نستعین، مونږ تا نه مدد غواړو. نو الله مستعان صفت پکې بیان شو. او اهدنا الصراط المستقیم، هدایت د نه غواړو. نو پته ولګي د الله هادي شو، د الله د هدایت صفت پکې بیان شو. او انعمت علیهم، ته انعام کې، نو الله منعم شو، انعام کون کې. نو دې کې د الله صفتونه بیان شوي چې الله محمود دی، الله معبود دی، او الله مستعان دی، او الله هادي دی، او الله منعم حقیقی دی. دی 5 طریقو سره پکې
اشارات سره پکې د الله صفاتونه بیان شوي دي. مخمس پنجم نور 5 سيزونه پکې بیان شوي دي کې د الله رب العزت 5 قسمه عبادتونه بیان شوي په یو صورت کې. 5 عبادتونه بیان شوي. هغه یو دی تسمیه بسم الله، دویم دی تحمید الحمدلله، دریم دی تعبد عبادت ایاک نعبد، او څلورم دی استعانت. دا ټول د الله عبادتونو قسمونه دي. ایاک نستعین او 5م نمبر پکې دعا ده. نو تسمیه، تحمید، تعبد، استعانت، دعا، دا د عبادت 5 قسمونه دي. دا په دې وړو کې صورت کې بیان شوي. 5 قسمه پکې عبادت بیان شو. شپږم نمبر 5 سيزونه په دې کې بیان شي. مخمس ششم شپږم نمبر 5 سيزونه دي په دې کې په 5 گمراه فرقو باندې رد شوی دی په دې صورت کې. او هغه گمراه فرقې چې کوم دي، اول نمبر مشرکین ټول قسمونه، دویم نمبر قدریه فرقه، څلورم نمبر جبریه، او 5م نمبر مرجئه، او څلورم نمبر او 5م نمبر روافض. په دې باندې څنګه ردونه شوي دا مختلفو چې کوم آیات به بیانېدو، هغه آیات کې به تاسو ته بیانېدو چې په دې کې په فلاني فرقې باندې دې طریقې سره رد دی. دا بیان شوي په خپل ځای کې. د دین علاوه 5 قسم نور فرقو باندې په دې صورت کې رد شوی. اول نمبر دهریه چې الله نه مني، نو ته الحمدلله، حمدونه شته الله د پاره، نو الله موجود دی ځکه ول حمدونه شته. نو دهریه چې کوم خلک زمانه مني او الله نه مني، باغی باندې رد دی. او بل په منکرین نبوت باندې رد دی، بل په منکرین قیامت باندې رد دی، بل په منکرین صفات د الله باندې بیان دي چې الله صفاتونه نه مني. او 5م نمبر مبتدعين، هغه خلک چې ځان نه بدعات او رسومات جاری کوي، په هغه خلکو باندې رد دی. دهریو باندې څنګه رد دی؟ الحمدلله الله شتا. دهریو مذهب غلط دی چې وی الله نشتا. او هغوی نعوذ بالله وی دا الله اسی دی مسلمانانو او دی پیغمبرانو خلکو ته یو بو جوړ کړي خلک پیری. نعوذ بالله داسې وی نشتا. نو موږ دا ټول کائنات ستا پلار جوړ کړي، او ته دا وایې ستا پلار چا جوړ کړي او دا هغه پلار چا جوړ کړي. ساده طریقې سره خبره ده، خو دلیل هم دی. بل منکرین نبوت باندې رد دی. هغه سری انعمت علیهم، انعام یافته خلک به مني. نو انعام یافته خلکو پیغمبرانو، کوم کسان چې د نبوت منکر وي نو دا بیوقوف کس دی او فاسق کس دی او کافر دی. او درې منکرین قیامت باندې رد دی، مالک یوم الدین، د آخرت ورځ شته. او سلام منکرین صفات، بعضی خلک الله له صفاتونه نه مني، نو دي کې د الله صفاتونه بیان شوي. او بعضی خلک دی بدعات او رسوماتو نه دین جوړ کړي، نو دي کې ویل چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، سیده لار باندې مزي د مغضوب علیهم د غلطو خلکو لار باندې بنزي، او هغه د مبتدیین لار ده. بل پکې عزتمندو 5 قسمه صالح او غیر صالح بیان شوي دي. مخمس هفتم وم نمبر 5 سيزونه پکې څه بیان شوي؟ 5 صالح او غیر صالح خلکو تذکره پکې شوی ده، د نیکانو او د غیر. دا 5 قسمه پکې بیان شوي. یو حامدون، د الله حمد کوونکو بیان دی پکې الحمدلله کې. او دویم عابدون، ایاک نعبد کې عبادت کوونکو. او درې منعم علیهم چې د الله صفت شوی دی. دا درې پکې نیکان خلک بیان شوي. او مغضوب علیهم او ضالین، نو دا 5 قسمه شو، دا پکې بیان شوي دي. نو 2 پکې غیر صالح خلک بیان شوي، 3 پکې صالح، نو 2 او 3 چې راځي پکې 5 صالح او غیر صالح قومونو بیان په دې صورت کې شوی دی. بنده حیران شي دې صورت ته. دغه مخمس هشتم 5 پکې تخصیصات شوي دي. 5 قسمه پکې داسې بیان شوي دي چې په هغې کې خصوصیت بیان شوی دی. یو پکې تخصیص د حمد بیان شوی دی، بل پکې تخصیص د صفاتو بیان شوی، بل پکې تخصیص د عبادت بیان شوی، بل پکې تخصیص د استعانت بیان شوی، بل پکې تخصیص د هدایت بیان شوی، او بل پکې تخصیص د انعام بیان شوی. تخصیص د حمد چې ټول حمدونه الله له خاص الله لره دي. تخصیص د صفات
دا صفتونه خاص الله لري، رب، مالک، رحمان او رحیم. او تخصیص د عبادت پکې بیان شوی، ایاک نعبد، عبادت په خاص د الله کې، کله بل چا دی وکړو مشرک کېږي. او تخصیص د هدایت، اهدنا الصراط المستقیم، هدایت صرف د الله په لاس کې دی، چې کوم هدایت خاصه دی چې تا منزل مقصود ته رسي هغه الله سره خاص دی. او تخصیص د انعام، چې انعام هم الله تعالی کوي، انعمت علیهم، خاص ته انعام کوونکې. بل پکې مخمس نهم 15 قسم جملې په دې کې بیان شوي دي. دا د علمي یو نقطه ده، د جملې 15 قسمونه دي او هغه 15 واړه قسمونه جملې په دې صورت کې بیان شوي. یو ته جمله خبریه وي په معنا د انشاء سره، الحمدلله کې بیان شوي. یو ته جمله خبریه ماخذه وي، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. او درېمه جمله انشائیه ماخذه اهدنا الصراط المستقیم کی. او څلورم نمبر جمله اسمیه الحمدلله کی. او فعلیه پنځم نمبر ایاک نعبد کی. په دې تاسو نه پوهیږئ، په دې باندې علمي خلک او علمي خبرې 15 قسمه سنټنس په دې کې استعمال شوي. مخمس لسم نور 15 سيزونه په دې کې بیان شوي او هغه تاسو ته خلاصه د صورت کې بیان شوی و. نمبر 1 دعوه پکې بیان شوی و او هغه دعوه دا الحمدلله، دا دعوه د مسلمانانو د قران د چې ټول حمدونه الله لردي، د توحید دعوه پکې. بیا پکې دغه دعوی د پر اثبات بیان شوی سره د دلیلونو نه، چې الله له حمدونه ولې دی، رب العالمین دی، رحمان دی، رحیم دی، دا ټول دغه دلایل. او دریم نمبر پکې به نتیجه بیان شوی و، دعوه بیان شو، دلایل بیان شو، به نتیجه بیان شو او د نتیجې په بنیاد باندې به دعا بیان شو. او اخره کې 5م نمبر د غلطو فرقونه اغزان ساتل بیان شو. نو دا ټولې خبرې عزتمندو په دې یو صورت کې بیان شوي دي. الله رب العزت دې دا صورت زمونږ او ستاسو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځوي. دین علاوه علماء کرامو عجیب عجیب نکتې لیکلي دي په سوره فاتحه کې او باقاعده جلدونه صرف په سوره فاتحه باندې لیکلي شوي دي. دیونه امام شافعي رحمت الله علیه وی کې الله صرف سوره قل والله احد نازل کړي وي د خلکو د هدایت لپاره دام کافی وو. او بعض عالمان لیکلي چې صرف سوره فاتحه نازل شوی وي د امت د راهنمایي لپاره دام کافی ده. ځکه مسله پکې بیان شوی ده، د الله ذات پکې بیان شوی دی، اخرت پکې بیان شوی دی او فرقی پکې بیان شوی دي. نو هر قسم هر طرف ته د کوم سيزون بزان ساتي سبکه اجمالی طریقې سره ټول خبرې په سوره فاتحه کې بیان شوی دي. او موږ د دې نمونه تاسو ته بیان کړه. تقریبا یو زموږ د درس په څومره وخت شوی، د میاشتې نه زیات شوی، د میاشتو نه زیات تاسو ته په دې کې د دې تفصیل بیان شو د سوره فاتحه. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په سوره فاتحه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب.